صاحب د اپریشن و مورزو اپریشن روان دی مهرباني وکړئ نن یو پروپاګانډا هم چلېدلې وای دا حوالې سره ډېر زیات خلک راغلل د کور کتونکي له مسالې دي دا حوالې سره اپریشن په حوالې سره کوم دی لږ اپډېټس د اپریشن سټارټ کېدلو نن ومورد اپریشن د کوم یو خو دا چې دا کار شروع وه او دویم دا و چې ځمکه فصله وه نن که موږ وګورو نن پکې پوکې مزل نه کېږي نو دا کار په ډرام باندې کېږي نورو ورځو او د نن ورځو کې فرق دا دی چې نورو ورځو کې تقریبا په ګنټه کې کم کار کېدلو نن دا کار په 3 ګنټې کې مو وارده کېږي لاندې رقم سخته ده زه اوس راغلم بیا یو ځل راغلم دوباره بیا راغلم او زه دلته کړم چې دا ذمهدار دی چې اوس زه وګرځېدم چې دا داسې خبرې مو واورېدلې دو د وینا مطابق دا کې اوس ټرافیک ورشته پته نه لګي چې کومې ورځې پرې لګېږي 3 ورځې پرې بل لګېږي یا نه پرې لګېږي هم دو هېڅ په هغه صورت کې چې مشینري د موږ خرابه نه شي یا کوم ټیم د موږ سره په هغه ټیم کې څلور کسره نه شي بلکې خو دا به سبي غالبا چا پروپاګانډا خپره کړې وي چې د ګنټو کار پاتې دی څوک د راغلی وي لایو به راغلی وي د خلکو به هغه اورېدلی وي نو چې هغه ویلي چې د ګنټو کار پاتې نو هغه څه ویل زه په 9 بجې دلته کې راغلم 10 بجې مانا دا خبره وکړه د هغې نه ډېرې چې حساب یې تقریبا 14-15 ګنټې پوره کېدو ولري تر اوسه پورې زه په دا باندې ډېر مطمئن کړم چې فلحال دا کې کار شته دی کار لږ سخت شوی هم دی او د ټول نه غټه خبره دا وه چې بوکا وه هغه ډایرکټ په خپله ډکېدله چې دوی به دا سیډ ووهلو نو هغه د هغه ډریل په ذریعه باندې ډکه شوله اوس خو ډرام دی یو ځل دوی دا ځمکه لاندې ورته وهي او بیا یې په ملچو باندې ډکوي نو په دغه بنیاد باندې چې کوم کار کېدو په یوه ورځ کې اوس به هغه کار په 2 ورځو کې په مشکله باندې کېږي نو فلحال داسې څه چې کومه خبره هغه نشته دی نور انشاءالله ورځي چې کوم اپریشن شروع دی د الله په فضل سره او د الله په کرم سره چې کوم ټیم شروع دی د دغه ټیم نه 200% مطمئن یم چې الحمدلله دو لګیا دي او شپه ورځې که دا کار چې موږ شروع کړی تر اوسه پورې پکې موږ چوټي نه راوسئ نه د شپې او د دې ورځې خو زه الحمدلله په دا باندې ښه 200% مطمئن یم چې د الله په فضل سره ښه په کامیابۍ کې دي او ممکنه ده چې په یوه ورځ دوی کې د 3 ورځو پورې کم زیات لاس شي کول چې د الله په فضل سره صحیح مننه او مفتي صاحب اندازګل صاحب دا خلک چې مونږ پوهېږو چې دا بوکا چې کوم دا لاندې نه کوزېږي او ډرام چې کوم دی دا کوزوي نو مطلب مونږ پوهېږو چې ماشوم ریکور کېدو کې لږ ټایم دی دا قسمت بسم الله الرحمن الرحیم کومه خبره چې تاسې د بوکې په هکله کوو چېرې تاسې بوکا مخکې بوکا استعمالوله او اوس تاسې ډرام له وسیو د دغې څه وجه کېدی شي تاسې لکه دا ماشوم ریکور کېدو ولرئ چونکې چې کفیل مولانا دا کومې خبرې وکړلې دا بلکل ټیک دي او په ده کې اوس هم مولا څه مزل پاتې دی او هغه مزل چې دی مولا لږ مشکلات هم دي مشکلات دا دي چې مخکې باندې موږ کېدلو نو هغه لکه په ګنټه کې مثال که ګاز ورکېدلو نو اوس په ګنټه کې خوب ورکېږي ولې چې هغه بوکا د موږ دوره د استعمال نه ووتله الله کوي چې مزل اوس هم شته دی که کومې خبرې ته کفیل مولانا وکړې دا بلکل ټیک دي او درست دي دا فچه چا غوره کړې وه هغه یا د کمکلتوب نه یا د جذبې نه خو دا داسې نه ده چې دا څنګه یې چې د ګنټې دوه خبره ده نو دا د ضرورو څه خبره ده لکه اوس هم لا کور په قیام موتی دی او بلکل مطمئنه خبره ده انشاءالله چې په 2-3 ورځې کې به موږ